دا ده چې په اوداسه کې په غوږونو باندې موږ مسح کوو نو کیفیت د مسح به څنګه د مسح کیفیت طریقه د مسح په اذنینو غوږونو باندې دویمه مسله دا ده چې حکم د کیفیت المسح علی الاذنین یو حکم د مسح الاذنین دا یو حکم د کیفیت المسح دویمه مسله دا ده چې د اذنین غوږونو باندې په اوداسه کې چې مسح ده بنا بر قولن آیا دغه مسح فرض ده واجب ده مؤکد سنت ده که مستحب ده مراتب د احکام د شریعت خود څلور فرض واجب سنت مستحب کبره نه نیسي کلان دینه مستحب سنت واجب فرض دا مسح په اذنینو باندې چې دنو په کومه مرتبه کې یو مسله دام د دریمه چې آیا په مسح الاذنین کې تکرار شته که نشته مونږ چې غسل الوجه کوو تکرار کوو غسل الیدین تکرار غسل الرجلین تکرار شوافی مسح الراس کې تکرار آیا مسح الاذنین کې تکرار شته که نشته معنا درې وارې به دا غوږونو باندې مسح کوو او کنه یو ځل یوه مسله په مسایلو کې ده څلورم نمبر مسله چې باب کې ورته امام طحاوی اشاره کوي چې منګه په اذنینو غوږونو باندې مسح کوو دا به په ماء جدید باندې کوو او کنه چې په سر مسح وکړه په همغو ګوتو باندې به په غوږونو مسح هلکه ګوتې د لمدې وې یا لمدې کړې او په سر د مسح وکړه بیا د لمدې نه کړې او په غوږونو د مسح وکړه مقبله معدبره ظاهر او باطن نو د دې لپاره ماء جدید ته ضرورت شته او کنه امغه د سر په اوبو باندې ته په غوږونو مسح کولی شي دا ټول جزئیات دي او فروعات دي او مسائل مختلف فی اوله مسله دا په کیفیت المسح د مسح طریقه د غوږونو په کومه طریقه باندې مسح پکار علماء مختلف اقوال کړي امانی الاحبار و غیر ذالک و نصر سبلاش اقوال راوړي درې څلور قوله به منګ او تاسو نفس د مزید الاضافه لپاره باقی تاسو به ځانم لږ درس تومانه کړی دا ذکر یو عالم د حسن ابن علی یا حسن ابن زیاد او عامر شعبی د دوی نظریه داسې ده چې د غوږونو یو مخکې حصه ده او یو شاتنۍ حصه ده معدبره دې ته وایي مقبله دې ته حسن او عامر وایي چې دا مخکې حصه د غوږونو دا حکم غسل دا غسل دا په حکم د مخ کې د مخ وینځلای کېږي نو د غوږونو مخ کې حصہ به د مخ سره وینځلای کېږي او دا وروستو حصہ د غوږونو چې دا ما ادبره من الاذنین دا په حکم د سر کې ده د سر وظیفه مسح ده نو د ما ادبره وظیفه مسح شاته په حکم د سر کې مسح او مخ کې طرف حصہ د غوږونو په حکم د مخ کې غسل امام طحاوی عادت دار چې په شریعت کې او مسله شرعیه کې اختلاف راشي دو فریقه درې فریقه څلور فریقه پنځه فریقه کله به دوه واري وي فذهب قوم وخالفهم بیا به وي فذهب قوم وخالفهم پوښه چې د مسله کې د علماو رائے ډېرې زیاتې نو د حسن روایت او د عامر دا قول او مذهب د پاره د فذهب قوم تکي ولګو د قوم مصداق حسن او عامر شعبی ده چې د غوږو مخکې حصہ په حکم د مخ کې د غسل د حکم او شاتنۍ په حکم د سر کې ده فذهب قوم الى هذا الاثر اثر بدل تر تراوی چې چا
دویم مذهب و مسلک په کیفیت المسک څلور امامان مجتهدین مطلق، مجتهدین فی الشرع، امامان د مذاهب مشهور او سفیان ثوری رحمت الله علیه، عبد الله ابن مبارک امیر المؤمنین فی الحدیث والفقه والتصوف دی، جمهور فقها و محدثین اوی دا فرمای چې د اذنین وظیفه مسد ما اقبل او ما ادبر، مخکې حصہ او شاته حصہ، دا د سر په حکم کې سر ته چې ګوتې لمدې کې او مسر یو کام دې سره په غوږونو باندې مسه وکړي بس خبره ختمه شوه. د جمهور مذهب او د څلورو امامانو د عبد الله ابن مبارک او د سفیان ثوری دی وایي چې ما اقبل او ما ادبر دواړه حصے دی غوږ دا په حکم د سر کې دی، د سر حکم مسه ده، د دې مسه ده او د سر په اوبو باندې مسه کوه، نه مای جدید ته ضرورت او نه تکرار ته ضرورت. مای جدید او تکرار خو منګه په دغه کې مونږ ویل کنه د سر په مسه. کله چې امام طحاوی رحمت الله علیه د جمهور دا مسلک ذکر کړي، ما اول غوري تعبیر داسې وکړه زه تاسو ته د طحاوی طرز او طریقه خیم د درس چې سبا ته شاګرد ته بیانوي نو دا بیانوي. بل یو خبره واجبه ده درته وکړم، دا نه چې زه تاسو ته خپله مولوي زه د تاسو ټولو نه په ما کې علم کم، خو زموږ تجربه لږه ډېره شوه. 15-16 کاله د درس دا ډېره لویه تجربه ده. ستاسو اکثر عمرونه هم دومره نه دي، اکثر مې یاد د تجربې نه درته وایم. یو خو چې کله هر کتاب درس کوئ لکه بخاری شریف باندې ما د شروح یو لیست تاسو ته درک، 3 ورځې یوه شرح راونیسه، 2 ورځې 3 ورځې یوه ورځ خپل مزاج ته ګوره د طالبانو فهم او فراست ته ګوره، هغه ورباندې بالاستیعاب ټکي په ټکي خو تعبیرات بدلوه چې کم تعبیر شارح کړی ده ته الفاظ ورته بدل، تعبیرات اله بدلیږي چې تا سره د مترادفاتو یو خزانه وي، الفاظ مترادفه ورته راوړي. طالب به د ځای نشو معلوموي، سبق نه مری خوند او مزه مخلي، پرونه په یو طریقه سبق نن په بل شرح 2-3 ورځې پس بدلاوه، تعبیر بعینه د شرح مکو. دا طحاوی د استاد زما مخې ته پراته ده، یو ورځ دوه چې استاد معانی الاحبار ګوره، ورځ دوه پس معانی ودروه موقوفه که موقته، نصر الازهار ور باندې ګوره، بیا غینم چې فارغه شي جمعه دی ویله بیا پرېږده ایضاح الطحاوی چې هغه عام فهمه د عامو خلکو دپاره 3 ورځې 5 ورځې جمعه په دې کې تېره، بیا چې هغې نه فارغه شي یو 2 ورځې په فیض الغفار وګوره، 4 شرح شوې نو چې ته فارغېږي میاشت به په دې کې وتي، میاشت پس به بیرته بیا د سره شي چې کم شروح د کتل هغه یو ترتیب. دویمه دا ده چې کومه وړه شرحي عام فهمه شرحي مختصر هغه بالاستیعاب ګوره ټکي په ټکي، چې کومې لږې مطولې او مفصلې دي هغه بالانتخاب ګوره، چې کم باب او عنوان ډېر پیچیده اختلاف پکې ډېري هغې ته بالاستیعاب هلکه نن به زه امانی الاحبار هم ګورم، نصر الازهار به هم ګورم، فیض الغفار به هم ګورم، ایضاح به هم ګورم، ټول حالان کې ایضاح به تا بالاستیعاب هم کتل، هم به تا ته سبق خوند درکوي او هم به ستا طالبان ستا د سبق نه خوند اخلي. طالب به د سبق ته تنګېږي نه، طالب به د بهر بدنامي نه کوي چې زما استاد په سبق نه پوهېږي، په کتاب نه پوهېږي، کتاب نشي لګوی، لین نه چې پرېوځي لین ته نه راځي، ترتیب لږ لږ جوړوي. کله چې موږ د جمهورو مسلک راواخیسته نو ما اول ویل 4 امامان احناف، شوافع، موالک، حنابله، سفیان ثوری د همدې د درجې سړی ده، خو البته دا ده چې مذهب یې مشهور شوی ډېر نه، عبد الله ابن مبارک امیر المؤمنین فی الحدیث هم ده، فقه هم ده، تصوف کې هم ده. دی وایي جمهور
چې د سر مخکې حصہ وروستو حصہ دا دواړه په حکم د غوږونو ما اقبل و ما ادبر مخکې وروستو په حکم د سر. کله چې امام طحاوی د دې مذهب راوړي وخالفهم فی ذلک اخرون، دا خالفهم کې هم ضمیر بارز براجه کې قوم ته، قوم نه به حسن واخلي او عامر واخلي، د دې مخالفت کړي آخرون نه به واخلي جمهور. دا ټول کتاب کې راځي کنه راځي؟ کوئی خصوص ترتیب باندې مخالفت کړي په مسله مذکوره کې چې کیفیت المسح ده د قوم سره چې حسن او عامر ده، په حکم کې چې ما اقبل په حکم د غسل او ما ادبر په حکم د مسح کې آخرون جمهور او فقال جمهور سویلی دي چې الو زونانه مینه را ودی کته د جمهور مسله کې ته بیا بیان ک کنه ترتیب بګوري دا یادوي. دا دوه مذهب مې درته ذکر ته بیا منډه ورکه خو ما ته بګوري چې کم زبانه ودرې د متا ته مې وای بیا بوای. دریم قول په باب د کیفیت المسح امام ابن شهاب الزهري رحمت الله علیه کړه. ابن شهاب الزهري هغه وای ما اقبل د غوګونو دغه حصہ ما ادبر شات دا دواړه حصے دا به وینځلای کیږي، دا په حکم د مخ کې دي، د مخ وظیفه غسل ده، فلهذا د غوګونو د دواړو حصو وظیفه غسل. دا د ابن شهاب الزهري کو او اخره کې دام درته وایم چې دا دومره وګړي خبره منګه وکړه د دې څه نتیجه راوځي. څلورم قول چې کړه د په باب د کیفیت المسح کې امام شافعي صاحب کړه، ورسره امام مالک رحمت الله علیه، د شوافع او مالکیانو یو قول خپل د جمهور سره ده، دویم قول دلته شافعي مالک صاحب ځان ته کړه. هغه دا کړه ده هغه دا وایي چې ګوره دا دواړه په حکم د سر کې نه دي، د دې دواړو حصو مستقله مسح فرض، د دې مسح مستقله دا تابع نه دي په حکم د راس کې نه دي. پنځم قول د اسحاق ابن راهوی عبدالرحمن او زائده هغه دا وایي چې مخکې حصہ د مخ سره او شاته حصہ د شا سره، معنا مخکې د مخ سره وینځل فرض، د شا له سر سره مسح فرض. امام زیلعی شپږم قول کړه، نصب الرایه والا خیسته کتاب، هغه وی ګوره د دې اوزونینو دوه حکم دي، یو حکم غسل دا او بل حکم مسح. چې مخ وینځي نو غوږونه وینځه او چې سر باندې مسح کوي بیا ور باندې مسح. دا نصب الرایه والا وی عام طور سره زمنګ علما په دې عمل کوي، مخ سره غوږونه وینځو او سر سره بیا ور باندې مسح کوو. دا شپږم رایه د نصب الرایه والا د امام زیلعی ده چې دوه حکم دي، دوه ام مسح ده ام غسل. چې مخ دی وینځنو غوږونه د خو وینځه، د ګوتو سرونه د غوږو سوره کوم د نه نکا او د دوه صورت راځي، یو کې راځي چې د دې مسبحه د ګوتې سر بدننه کې او دا ابهام بشاله طرف، او دویم دا چې ابهام بدل ته دننه کې دا بدا شیشي دی ګوت دی غوږ په سوري کې لکه نوړی په خوله کې دی بدا سي دا ګټه ګوته په کتاب راته دواړه صورتونه راغلي دي. نو نصب الرایه والا دوه حکم وای د رائے د پنځو مذاهب د رائے نه مختلفه، ځکه هغه یو خبره کړي یا دی یوې حصے یو حکم دی بل د دواړو حصو دوه حکم ذکر کړ، غسل د مخ سره مسح د سر سره، هم د ما اقبل او هم د ما ادبر. وای وبه قال حدثنا فهد قال حدثنا ابو كريم بن محمد بن العلاء قال حدثنا عبد بن سليمان عن محمد بن اسحاق عن محمد بن طلحه بن يزيد بن ركانة عن عبد الله الحولاني عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال دخل علي بن ابي طالب وقد اراق الماء. دې څه معنا شو لکه اراق الماء او به توې کړي معنا وړه بیا تقاضا کړي، دا دی ادب لفظ ده څه ونه ویل چې وقت بالا
وقد اراق الماء وبيت کړي دا کنایه د وړو بولو نه وړه تقاضا یې کړې فدعا بإناء فيه ماء فقال يا ابن عباس ألا وی لوټه راوړی چې لوټه یې راوړه وی یا ابن عباس الا اتوضع لك كما رأيت رسول الله يتوضع ایا زه ستاسو په مخ کې هغه شان اودس ونه کم څنګه اودس چې نبی علیه السلام کو چې تاسو کیفیت یاد کړئ قلت بلا فداك أبي وأمي بلا ولنا قربان ولنا بلا پس کلام منفی په جواب کې بلا راځي فداك ابي وامي تانا دي قربان شي زما مور او پلار فذكر حديثا طويلا ذكر فيه انه احد حفنه من ماء بيديه جميعا حفنه ګوره حفنه دوه معناګانې راځي حفنه یو موټی تم وای حفنه لپ تم وای بيديه چې راشو نو حفنه نه مراد لپ ده دواړه لاسونه یو ځای کې یو لپ او به راواخ چې فزرب بما فسك لک په زور په مخ باندې واچو لک په زور او سک او زر په معنا د نفس صب سره راځي په مخ راوړل بهما وجهه ثم الثانية مثل ذلك ثم الثالثة ثم القم بإبهام القم لقمه نوړی جوړه کړه د غټو ګوتو سرونه په دې غوږ کې راسیل من اذنيه ثم اخذ كفا من ماء بيده اليمنى فصبها على ناشره یا لکه درې ځله وینځلو نه بعد بیا په یو لاس یو موټی وبره واخیستې او په دې ټنډه داسې واچولې او را پرې خو دې داسې را روانې وې په ګیره مبارک او په سینه باندې راغلی ثم ارسلها نستن على وجهه وستاسو دا کار کوي دا خو مسنون نه ده مستقل دا کار نبی پاک تبریدن کړو د وړي موسم د تبرید الاعضاء لپاره دا کار کړی دا دی او دا صحیح حصہ نه ده چې درې واري مخ وینځو بیا به یو موټی وبره اخلي بیل نه کته کې ګرمي دي کېږي شپږ موټي خوراواغله په سر او پټنډه واچو غنل ثم غسل يده اليمنى الى المرفق ثلاثا واليسرى مثل ذلك ثم مسح راسه وظهور اذنيه وذهب قوم الى هذا الاثر فقالوا ما اكمل من الاذنين فحكمه حكم الوجه يغسل مخکې حساب وینځلای کېږي مخسر و ما ادبر منها فحكم حكم الراس يمسح مع الراس دا د چا مذهب د اوس مې درتول حسن او د عامر وخالفوا في ذلك اخرون فقالوا الاذنان من الراس يمسح مقدمهما واخرهما مع الراس واحتجوا في ذلك بماء ګوره مولانا صاحب زه تاسو ته دا هم نشم ویلی هلته وخت زمونږ دومره کمي دومره ټیم کمي شاته دلته نور استادان دي راپسې هلته بلې مدرسه کې پنځه پیرډه دي هغې ته بیا منډې وهو روان دي ټیمونه کم دي ډېر تفصیل نشو کوی اوس به امام طحاوي د شپږو صحابه کرامو نه په 40 سندونو باندې مذهب حنفي د جمهورو درته نقل دا دې ته موږ مذهب حنفي وایي مذهب د ائمه اربعه وایي مذهب د جمهور وایي د شپږو صحابه او روایت په 40 سندونو باندې واحد په محدثینو کې امام طحاوي دا چې دا یو مسله یو حدیث راوخلی په متعدد سندونو باندې نقل کړي وبه قال حدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا اسد قال حدثنا اسرائيل عن عامر بن شقيق عن شقيق بن سلمة عن عثمان بن عفان رضي الله عنه انه توزع فمسح براسه واذنيه ظاهرهما وباطنهما ظاهر ما اقبل باطن ما ادبر وقال هكذا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم استاد خدا ولید کنه چې دلته حضرت عثمان بن عفان او دسول ظاهر او باطن مسو کا فامداد جمهور مذهب وکنل وبه قال حدثنا ابراهيم بن محمد السويرفي قال حدثنا ابن وليد قال حدثنا دراوردي قال حدثنا زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا فمسح براسه واذنيه انداد جمهور مذهب دا دویم صحابي شوال وبه قال حدثنا علي بن شيبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا عبد الوالد وذكر باسناده مثله غير انه قال مره واحده وبه قال يعني مسا يوزل وکړه یوزل درې ځله نه دا کړي او نه په مای جدید کړي محمد بن عبد الله بن ميمون بغدادي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا حريج بن عثمان
عن عبد الرحمن بن ميسرة أنه سمع مقدام بن معدي كرب رضي الله عنه يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فلما بلغ مسح رأسه وزع كفيه على مقدم رأسه ثم على مقدم رأسه د سر په مقدمه مخکې حصہ چې ناسیه ورته حتى بلغ القفا ثم رده سر ته ورسول بیرته هغه ځای ته لاسونه واپس راوړل چې د کم ځای نه شروع کړی وه ومسح بأذنيه ظاهرهما وباطنهما ظاهر مخکې حصہ باطن شاته مرة واحدة مسح یو ځل وکړه نو ګوره باب کې څلور مسلې وې یو دام و چې دا مسح به درې ځلې کې یو ځل وکړه دام و چې د سر په اوبو به کما جدید وینا د سر په اوبو وکړه وبه قال حدثنا فهد قال حدثنا ابن ابي مريم قال اخبرنا ابن هي عن ابي الاسود عن عباد بن تميم الانصاري عن ابيه رضي الله عنه انه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح رسوله اذنيه داخلهما وخارجهما ګوره تعبیر بدلیږي مخکې ظاهرهما او باطنهما داخلهما وخارجهما داخل دې طرف خارج دې طرف وبه قال حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبة قال حدثنا حبيب الانصاري قال ابن ابي داود وروى حبيب بن زيد عن عبادة بن تميم عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه جد حبيب دا څلورم صحابي را چې راغی قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوتي بوضوء فذلك وضوءه حين بوضوء دی او دا سو به ورته راوړي فدلک وضوء وی مګل دا غوونه حين مسحهما چې کله مسح کول نو دا شی مګل نو معلومه دا شو چې د غوونو وظیفه مسح ده ما اقبل او ما اکبر ظاهر باطن داخل خارج وبه قال حدثنا احمد بن داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عواد عن موسى بن ابي عائشه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رجلا آخر أتى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال كيف الطهور؟ په قربان دی او داست کیفیت راته وخی لا شنیدا کیبوت مانند دی دا ليس الخبر کله نو رسول الله تعاملنا او دس خی فدعا رسول الله بما وبراوړي فتوضا فادخل اصبعيه السبابتين د دوه مسبحو د اسلام نامه کې د سبابه کوته ویل د اسم جاهلی را سب کنزل ته وي خلک وسم چې کنزل کې استا خزه انا کړي ظالم زویا دا په شهادت کې اشهد الله او په جنگ شي په خلکو ته کوته امداد سانډیو کنزل خزه او خور او امور او لور ورته یاد نو اوس به څوک سبابه نه وای مسبحه به وای که قصدن د مسبحه په ځای سبابه وای لسواری با استغفر الله او لسواری به رسول الله درود وای دا ګناه ورته معاف شي نو دا د مسبحو دوه دي کنه یو د چپلاس یو د دا د دې سرونه دای په غوغو سرو کې دنه نه کړل اذنيه فمسح بابهاميه ظاهر اذنيه وبسبابتين ګوره ما درته دوه صورتونه ویلو په دې باندې ظاهر او په دې باندې باطن دې باندې مسح وکړه ټول غوته خو دې غوږ سوري کې نه دنه کیږي ذکر د کل مراد نه جز د غوته یو بند مسبحه او ابهام باندې شال طرف بس اللهم صل على سيدنا ونبي زیارت ورځ د دعا وکړي چې الله پاک ټول مسلمانانو ته خیر